ټي وي نن د اوګو په خېټ کور کې مشته په اوګي چې روټه درکه نه لګي هغه کرم ټلویزیون په ټي وي باندې درته قرآن راش اب بیره خبره ده چې بعضی خلق بند کی چې بند کوي یاره دا سبق واسطه راشده دا هم اتمام حجت کیږي پر ریڈیو باندې درس قرآن راش دام اتمام حجت کیږي چې سبا تداو نه وي چې یا الله ستاد کتاب आवाज ما اوریدل نه چې دا باندې دی ورکش کدا بانم جوړه کی چې ما اوریدلی نو خپ دې لاسونو دې څکړي او په دې سترګو دې څکاته په دې غوګونو دې څا اوریدو په دې خپو به کم طرف ته ګرځې دي دا بانا بدی مرکه کی گوان در باندې لارم سړی بدا سخی طرف ته او ګس طرف ته وګوري چې څوک گواه خو نشته چې په ما گوايو څوک بنئ نو تب چالاکیو کی چې یا الله څوک دی په ما گواه اسی دی رانی ولې نو الله بس چلو کی یوم نختم علی افواههم وتكلمنا ايديهم پخلا بدل مور واما خلا بدی بند کم او لاس تا بدی ویم چی وایا پتای چکڑی دا ستا لاسونا با بی اختیار پتا گوان لاسونا بدی خبری شروع کی تب پا دی لاسونو چکونا او لگے چی تخو زمان لاس وینو پا ما چنگا گواش نو دا یو لاس با تردی زای پوری اخری چې دا اخری په دې بل بشورو شي چې دا خلاصې دا بل بیا در تر ټکی دلې سترګو ته بدی وای وای غوګونه دي وای سیدر باندې اورېده زمون غوګونه ساوري خپې کم طرف ته بده در باندې ګرځېدو بے اختیار نستا ټول بدن به پتا هر ایسا گواہی وي لار به کوم قاعده تختی نو عرض مداو چې تقدیر داده چې هر انسان ته الله د خپل اراده اختیار ورکړي د دغه خدا چې کپ سم لار زی او کپ کغزي نن د پاکستان قوم د قوم سملار پریخدا او په کګو لارو روان دي نو انجامونه به درته ارجمه که خیری خیم که ژوندیو درته به خیم چې ابل ورځ یو سړی په مخرانه مال څه چل دی لکه تیز تیز رواني ول چیف منسٹر صاحب وخته څه ضروری خبره مال خام مال تیز منډه وا والله جی څه ضروری خبر تاسو څه ضروری خبر په دې ملک کې چرته ضروری خبره مشته په دې ټول ملک په دې ملک کې داسې کفرم چرته فاتح شو چې هغه د ملک متعلق په ضروری خبرو پويږي داسې سرم چرته فاتح شو داسې خلق پاتې شو ملک خوص هغه خلقو ته پلاس کې پروت دی دا هغه خلقو په سر باندې سور دی چې امونږ واړو لوبې بم چې کولې نو پټ پټونی د پاره بم یو پکې غل جوړولو کنه الکان ممدا سے قطار باندې ودرولو چې اخیری ټکه به پچاراغو نو اب غلو بیا دا به تاسو ته یادی ارو نخرونه وتی
نو اوس دا ملک هغه شی مونږ به وی چې اکو بکو سر سندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی چپی او پکې ناسته درخانه درخانه سر غوړاول او توتی ورته تړلې توتی په وبوټیټ علی شرنګ د بلای او د اوسپنې ګولای دغه سړی بغل شو چې بچا باخیری ټکرا اوس خواکو بکو سر سندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی چپی دی او پکې ناسته درخانه ده هر سحر توله دنیا د درخانه تماشا کوي چې اوس خو په دې قهر دا ټول ملک اخته دی نو مال په دې ملک کې داسې سرم چرته پاتې دی چې هغه په ضروری خبره پوهیږي یا ضروریات پیژني په دې ملک کې داسې پاتې دي د دې ملک خو اره خبره دروغ ده اره خبره په دې ملک کې تاسو وکړه یو پوسټر چاپ شوی و چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ لیدلے ہمارا عزم غربت کا خاتمہ نو عزیزانو ہمارا عزم داد انسان وینا دا نو د غریب نه غربت ختمول داد انسان د وس شه دی انسانی کولی یو سړی چې الله پاک غریب کی نو هغه انسان مالدار کولی سو پوری چې الله نہیں کړي نو ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ابل اورز مولید په دې بازار کې سړی ګرځېدو چې سبال تلې راوړي تلې پیژنې دا کنډې نو چابړو والا او ځان سره هغه دوست پنه پزماکه چې پرتای کنه داس او چا دا مالوچ چې پومبي چې په تلی هغه لوی داسې بلاګانې پوګه کړې الکه څه چل دی ول تلی غوختي دي ټول نو هر تله د چابړی والا تله 35 روپے جرمانہ کړی دا او د دکاندار تله 45 روپے نو ہمارا عزم غربت کا خاتمہ مال د بنی آدم او سرمنه خو پرېدا په اوس پنوم اوس سرمنی وستل را اوس پن تاسو بدزان تماشې کوي که خدای ته منظور وا مونږ مليان یو را تاسو به غټي او مونږ به سټو مرګ نه بچ کېدې نشي او چې تمر شي زما غوا بلنګيږي مونږ ته سوکسنی شي زور به تعالی درځي د زندګۍ د زمکه په تاریخ کې وګوره د زمکه په تاریخ کې یو حکومت هم تلی نه دی وړي او نه تلی جرمانه کړی دوی په اوسپنوم شروع کړه ولی په کمیټه کې پیسې نشته دا بل ورسره نو دا دکاندارانو ودا چې چلو شمال ډیر خوش الحمدلله 4 سیخ در کې نه نوزي د بجلیګر مولاړه بتر کور کی دا تاسو کړی دا تاسو کړی مونږ څنګه مونږ په سوارلا سوا کال اوش دا قوم نه دی چې یو لک سلیری زره پیغمبران یو پیغمبر ته روغړتل نه دی یو پیغمبر د دې قوم د لاس نو دا قوم دی چې تو ورته وای چې دا ګړنګ دی دی ورته وای دغه دی ور ټوپ مې کو ته خو زمات څوک اوس چلان دلار شي اور بیگ دماغ شي واه چې نو زمات څه
نو اسدی پورې مې چې علماو نه مراد ګوره دغه خلق دی. امام مالک بادشاہ سره په یو مسله ونخطو، یو مسله ده او بادشاہ سره په ونخطو چې قرآن قدیم دی که حادث دی. امام مالک ته وی چې دلته ولیکه چې قرآن حادث دی. اوس حادث او قدیم په دې دا طالبان پوهیږي، منطقي مسله ده. امام مالک وی چې قرآن په اعتبار د نقص سره حادث دی او په اعتبار د دې چې د خدای کلام دی نو قدیم دی، لیکن د خدای کلام دی د نقش تم ز حادث نه وایم چې بیا ادبی ونشي چرته، د نقش تم نه وایم چې دا حادث دی چې بیا ادبی ونشي. بادشاہ ویل لیکه بیا ویل نه لیکم، ویل ویني سي ویني و لاسونه ورته رستو تړل او په دې وګو باندې پکوړو والو، پکوړو چې والو نو دا دواړي وګي ماته شوې، چې ماته شوې نو ماته جوړې شوې. نو امام مالک به بیا چې مونږ کولو نو لاسونه به داسې تړلې نه شو، زوړن لاسونه به نه. بعض راویانو چې امام مالک نه روایت کړي دي نو هغه دالی کلی چې د امام مالک مذهب داو چې لاسونه زوړن نيسي په مازه کې، حالانکه داغه مذهب دانو هغه د وګي ماته وینو لاسونه به تړلې نشو زکه به زوړن نیولي. دا امام مالک